تیرې ورځ چې کوم دی زما د امیر محترم سره زمونږ د فلسطین د سفیر سره ملاقات و. تاسو یقین وکړئ چې د هغې کومه جذبه ده نو هغه جذبه خو قابل دید ده. هغه خو دا مونږ ته وویې چې زمونږ مسلمانان خو د فلسطین د بقا او د دې فلسطین د حفاظت دپاره تیار دي چې ټول ټوکړي ټوکړي شي، چې ټول ځانونه ختم کړي او د سیل مځانونه ختم کړي، د سیل مځانونه ټوکړي ټوکړي کړي. هغه وی زه مسجد اقصی ته ورغلم، بار بار به زه ورتلم چې هلته به ومه، نو د هغې په قرب و جوار کې چې کوم خاندانونه خوا خوا کې اوسېږي، نو ما د هغې بوډیګانو سره او د هغې زنانو سره خبرې وشوې. وی ما وی په هغې کې داسې زنانه نشته او داسې سړي نشته چې روزانه د اسرائیلو د لاسه وال نه خوري، خو د هغې باوجود هغې مسجد اقصی ته منزله راځي. هغې مونځ نه پرېږدي د هغه والو د وجې نه، یا هغې مونځ نه پرېږدي د ګرفتارۍ د وجې نه. وی ما ورته وی چې روزانه ګیرېږئ، روزانه وهل خورئ، نو مه راځئ که نه دلته لاړ شئ بل ځای ته هجرت وکئ. وی هغه ابۍ ما ته په ژړا شوه او وی چې ما خو دلته خپل عمر د دې دپاره تېر کړ چې خدایه کله به وي چې زه او زما اولاد ټول په مسجد اقصی باندې قربان شي.